باندې او د ایصال ثواب په موضوع باندې یو څو خبرې عرض کومه. رب ذوالجلال دی اول ماته د صحیح وینا کولو توفیق او بیا مونږ او تاسو ټولو ته پورا د عمل کولو توفیق دی په رب ذوالجلال را نصیب کی. میت پسې او مړی پسې خیرات او صدقات او دعاګانې او ثوابونه مړی پسې ورسیږي. د میت او د مړی د دفن کېدو نه پس متصلم خیرات او صدقات او دعاګانې مړی ته فائدہ ورکوي. د میت او د مړی د دفن کېدو نه بعد رستو د مړی پسې خیرات صدقات دعاګانې او فقراء او غریبانانو باندې خوراک کول د ایصال ثواب په نیت باندې مسکینانو فقیرانو ته نقدی پیسې ورکول دا ټول صورتونه دا درست او جایز دي او یو مستحب عمل دی. ځکه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی چې زمونږ استاد او غمخوار نبی آقا نامدار صاحب الاولاق رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوہر بار تا یو کس راغی او ورس کئی اے دا اللہ رسولہ زما والدہ صاحبہ زما مور اچانک او ناصافہ وفات شوا او زما غالب گمان دادے. دغه کس نبی علیہ السلام تا عرض کئی وی زما غالب گمان دادے کچرتا آغی تا دا خبر کول مکا ملو شوی وا نو آغی با ما تا مور براتا فرمائیلیو چی بچی ما پس خیرات و صدقات وکا خو زما مور ناصافا چانک وفات شوا. نو دا نبی علیہ السلام دربار کے رس کئی وی که زه د خپل مور پسې زه د خپل والدې پسې د ایصال ثواب په نیت باندې خیرات او صدقات وکم نو آیا دا ورسیږي فائدہ ورکوي او که نه ورکوي؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی چې د دوانو جانو سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه رجل او دغه سړی ته وی په نعم او په ها سره جواب ورکو چې ته د خپل مور پسې د خپل والدې پسې د وفات نه پس د دفن کېدو نه پس ته ورپسې خیرات او صدقات وکې. د مدینه منورې سردار فرمای وی ستا د خیرات او صدقه ستا د مور ته پس د وفات نه دا فائدہ ورکي او ثواب ورته ورسیږي. بخاری شریف کې جلد اول کې او صفحہ نمبر 186 باندې دا روایت موجود دی. قدیمی کتب خانے والا چې کوم چاپ کړی دی دغه رنګه